اور زه اکثر خپلو ملګرو ته وایم چې منهج د اهل الحدیث دا مونږ د یو اعتدال د وجې قبول کړی دی. چرته ما د دې کتابونو کې نه دي لیدلی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره اختلاف وکړه خو هغه ته بد رد ووایه. یو ملګري ما ته وی چې اهل الحدیث کېدو کې څه فایده وشوه؟ مخکې مې صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احترام او د هغه دلیل د تقویت ډېر کوشش کو. مې اوس د الله د پیغمبر د احادیثو ته په آزاد نظر کتلو سره دا پیدا شو چې د تمام ائمه مجتهدین قدر او احترام سینې ته وردن نشو. والله العظیم قرآن او حدیث چې کله زړه ته وردن نشي نو دا مجتهدین خو ائمة الهدا ګڼلی شي. دی خو ځان کړولی دی اور دی خو محنتونه کړي دي. دی ته سب و شتم گالی گلوچ دا د مسلمان پیکر د مسلمان پیغام چرې نشي کېدی. لیکن مونږ دا وایو د چا احترام کداوي چې دلیل پرېږده د هغه د وجې، خو بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بې زمانه به بل چاته سجده نه کوئ. نو که څوک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یا د هغه قبر ته سجده کوي ټیک کوي که غلط کوي؟ ولې غلط کوي؟ چې احترام دی. د رسول الله علیه السلام د احترام په نیت یې کوي. غلط به کوي که ټیک به کوي؟ ولې؟ د هغه د احترام الله یو مقدار ښولی دی. هغه مقدار کې دا خبره نشته چې عبادت یې موکه. دکه خبر د ائمه مجتهدین ده. د هغې احترام الله ښولی دی، خو دا ډیوټي قطعا نه ده ورکړې چې دا واجب الاتباع شي. واجب الاتباع یې ښولی دی ان تنازعتم فی شیء، که اختلاف راغې په یو مسله کې فردوه الی الله والرسول، نو دا فیصله الله او د الله رسول ته پیش کا. دا اصل وی حاکمیت. اور توحید زوام دا صرف د الله سبحانه وتعالی په حق کې منحصر نه دی. توحید د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتباع په حق کې هم دی. څنګه چې الله سره شریک په ذات کې نشته، داسې محمد مصطفی سره شریک په اطاعت کې نشته. دې سره وی توحید کامل شو. اور یاد ساته زه دا اکثر ملګرو ته اوس وایم که په دنیا کې د قرآن او د حدیث منهج اور د اهل الحدیث آواز د امن پسند آواز نشي، دنیا کې یو امن پسند بیا نشته. اور ولې به نه وي؟ د عربستان په ځمکه او د عرب په سرزمین باندې چې دا دومره لوی انقلاب راغلی دی چې 1400 کاله بعد هم ما او تا ته قرآن او حدیث را رسېدلی دي. دا د یو لوی انقلاب اثر دی او که نه دی؟